السلام علیکم زه انیس خان نن د اگست 11 تاریخ په ملک کې بیا د ایکسټنشن خبرې او د ملک د امن و امان صورتحال درې بیانونه او یو تاریخي واقعه درته وایم. تاسو ته پته ده چې پاکستان کې ایکسټنشن کله وخت نږدې شي نو ملک کې عجیبه صورتحالي اوس بیا هغې طرف ته موږ روان یو. پرون د تحریک انصاف سابقه سپیکر چې کوم دی اسد قیصر په یو پریس کانفرنس کې چې محمود خان چکزی او ټول اپوزیشن ورسره ناست وو هغه یو اعتراف وکړو چې جنرال باجوا له ایکسټنشن ورکول زموږ غلطي وه او موږ په دې د قوم نه معافي غواړو. دا یو ډېر لوی بیان دی او دا په یو داسې اهم موقع راغی چې بیا په نومبر کې زموږ د چیف سپټمبر پوره کیږي او د هغوی خواهشي یا د اسټیبلیشمنټ چې تسلسل د برقراري نو هغوی دا بیان ورکو. دا د خپلې غلطۍ اعتراف دی. ایکسټنشن همیشه په ملک کې په ادارو کې کارکردګي خرابه کړې خښ شوې نه ده او دا یې یو تاریخي مثال درکړم. بیا نن رانا ثناء الله بیان ورکړی چې میاں نواز شریف همیشه د ایکسټنشن خلاف دی او کله چې هغه ته اختیاري نو هغه مخالفت کړي. خو دلته رانا ثناء الله منافقت وکړو ځکه چې د جنرال باجوا ایکسټنشن نو دی ټولو متفقه تور سپین کاټن یې اچولې وي او په اسمبلی کې ایکسټنشن له ووټ ورکړی او د جنرال باجوا دا خواهش و چې زه د ټولو پارټیانو متفقه ایکسټنشن شي او د دغه ایکسټنشن په سر باندې بیا میاں نواز شریف د هغه سره ډیل کړی. عمران خان چې کوم لندن پلان یادي د دغه نه پس د تبعی شروع شوی و. نو رانا ثناء الله اوس په دې وخت کې دا بیان ولې ورکو؟ په دې وجه ورکو چې اوس بیا کو د ایکسټنشن مسلې راځي نو کو زموږ حکومت ته څه خطرې چې مونږ مخکې نه اسټیبلیشمنټ ته ووایو چې ګورې میاں نواز شریف صاحب خو مخالفت کوي خو که زموږ حکومت نه ختموي نو مونږ به بیا ایکسټنشن کې سوچ وکړو. دریم بیان د فیصل واډه دی هغه ویلي دی د اسټیبلیشمنټ نن سبا ترجمان دی خود ساخته او چې د چاپلارو ایکسټنشن یا تسلسل نشي روکولی او دا به لازمن کیږي. دا صورتحال دی کلم چې ایکسټنشن شي ملک ګوره تاسو ته پته ده چې 2 کاله د دې حکومت خلاف یو خبر به په میډیا نشو چلی دی او د هغې وجه دا وه چې دا په فارم 47 اسټیبلیشمنټ راوختی حکومت نو هغوی وی چې د دوی خلاف څه پروپیګنډا یا سکینډل په میډیا کې رانشي. څه ورځې مخکې څه میاشتې مخکې یو صحافي دا سکینډل کړی چې د مریم نواز کم په لاهور کې اګرین روډ له رنګ ورکړی وي چې په دې 15 کروڑ روپۍ ولګېدې او دې کې کرپشن دی. هغې په دویمه ورځ چوت کو خلکو نامعلومو او بیا یې وفته غیب و. چې څنګه راغې نو په سبا باران شو او باران هغه روډ یوړو نو هغه غریب وی چې ما خو درته ویلي و چې دا دي نو دومره ما د 15 کروڑ سکینډل چې به راغی نو به د دې حکومت خلاف چا صحافي نشو کولی ابې چوتو. اوس د 2,000 عربو سکینډل راځي په وزارت مذهبي امور کې د 40 سره راغی په پټرولیم کې د 2045 سره راغی او میډیا په خبرې کوي ولی نو زموږ د اسټیبلیشمنټ چې کوم دی کرپشن مسله نه ده دا بیا په حکومتونو پریشري چې حالات دغه طرف ته جوړ کړي شي. یو تاریخي واقعه ده ته وایم هغه دا و چې یو پیرا زموږ د ایرفورس چیف مصحف علي میر هغه د کوهاټ سره جاز د هغه کریش شوی او پکې شهید شوی. زه پروګرام ته ناست وم ډېر د افسوس وخت و هغه وخت کې خو د هغوی ترجمان د ایرفورس یې راغوښتی نو هغه نه یې تپوس وکړو چې یاره دا واقع وشوه دا خو د صدیانو کې دا کمې نه پوره کیږي او دا تاسو څنګه دا به ایرفورس ته فایده نقصان وشي. هغه ورته وی چې دی دا بالکل حقیقت دی چې دا ډېره غټه سانحه ده خو ایرفورس چې دی یو پروفیشنل اداره ده او د مصحف د چیف سره لاندې ډیر خلک تیار دي چې هغوی کې دا صلاحیت دی چې چیف شي نو د ادارې باندې څه فرق نه راځي. دغه حل د هر ادارې دی. ایکسټنشن چې د هر چیف چې وي د هغه خپل 3 کاله ټینیور دی خپل تیر کې او ځینو د هغه نه لاندې ډیر پروفیشنل جرنیلان تیار دي چې هغه کمانډ سمبالولی شي. خو چې کله ایکسټنشن وشي نو دغه میریټ چې دی هغه رکاو شي ترقیان ختم شي او بیا هغه قابلان جرنیلان چې دی اکثر ریټایرډ شي. نو دا د یو تسلسل دی. دا اوس چې کوم صورتحال روان دی نو بیا دغه طرف ته حالات دی اپوزیشن وی چې مونږ د دې خلاف د ایکسټنشن او په جنرال باجوا په ایکسټنشن معافي غواړو. رانا ثناء الله وی چې نواز شریف صاحب هم د دې خلاف دی خو شهباز شریف خو ډیر زیات تابعدار دی. نو آیا دې پیرې لبا ایکسټنشن کیږي کو ریټایرمنټ؟
دا یو ډېر اهم سوال دی. الله دې هغه وکړي چې کم کې د پاکستان فایدې او د عوامو فایدې کو ایکسټینشن کې د پاکستان او د عوامو فایدې الله دې وکړي او کو نه ریټایرمنټ کې د پاکستان او د عوامو فایدې نو الله دې هغه وکړي. الله دې هغه وکړي چې زموږ ملک ترقي وکړي. پاکستان ډېر ګلزار ملک دی خو د ادارو او د عوامو په دې وخت کې ډېر لوی فاصله ده ځکه چې د عوامو د منډیټ توهین شوی دی او فارم 47 باندې جعلي خلک مسلط شوي چې هغوی کې دا صلاحیت نشته چې ملک وچلي. هر څه کنټرول دی بیا ملک ولاړ دی په یو مخه نه ځي. امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوي. ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک وکړئ، شیر وکړئ او سوچ وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.